غریبی دوستانو پس سره ختمیږي. دوستانو یو ډیر مجرب وظیفه در کوم. هغه وظیفه در کوم چې نبی کریم علیه السلام خپل امت د فاره ښودلې ده چې دا ډیره زیاته اسانه هم ده. یعنی دې دپاره قرآن ویل هم شرط نه دي. یعنی بعضې خویندرونه دا ګیله کوي چې یاره بعضې وظایف سخت وي، آیتونه وي یا کم وظایف لیکن سخت وي. دا ډېره اسانه وظیفه ده، دا ډېره زیاته اسانه وظیفه ده، هر چاته ورځي. نبی کریم علیه السلام فرمایي چې څوک هم دغه وظیفه وکړي رب ذوالجلال به غریبي ختمه کړي، الله تعالی به فقیری ختمه کړي. دوستانو وظیفه ډېره زیاته اسانه وظیفه ده. هر یو سړی چې کله کور ته دننه کېږي اول دی السلام علیکم ورحمت الله سلام دی واچوي. سلام نفس با یعنی سلام به بچا چاہیے په خپل اهل و عیال باندې. که بیبي وي کور ته ننوځي نو په هغه دې سلام واچوي. بیا به یو وارې سورت اخلاص ورپسې اولولي. سورت اخلاص هم هر چا له ورځي او سلام هم هر چا ته معلوم دی. سورت اخلاص به یو وارې اولولي قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یو فیره به سورت اخلاص او یو وارې به په آقای دو جهان نبی کریم علیه السلام باندې درود شریف اولولي. انشاءالله تعالی په دې سره به ستاسو فقیري او غریبي الله تعالی ختمه کړي. الله تعالی به ستاسو محتاجي هغه هم په دې سره ختمه کړي. دوستانو دا وظیفه ده، دا داسې اسانه وظیفه ده چې ماشومان یې هم کولی شي، ځوانان یې هم کولی شي، نارینه او زنانه یې هم کولی شي. یعنی هر چاته معلومه ده. یعنی سلام دی هر چاته سلام ورځي. سورت اخلاص هر چاله ورځي. زمونږ پښتانه کې دا یو غټ کمی دی چې هغوی سلام نه اچوي، ځان ورته بدې ښکاري. زمونږ پښتنو کې ځان ورته بدې ښکاري لیکن سلام نه اچوي. او په دې سلام کې دا هغه وظیفه ده چې نبی علیه السلام به د خپلې زمانې مسکینانو صحابو له دا وظیفه ورکوله. او چې کله به صحابي له دا وظیفه ورکړله هغه به دومره خوشحاله او په لږ وخت کې به د وظیفې خپل اثر ښکاره کړو. او بیا به راغی نبی علیه السلام ته به وفرمیل آقای دو جهان زما محبوب پیغمبره زه خو ډېر مالدار شوم. نن موږ پښتانه په دې باندې شرمېږو، سلام نه اچوو، سلام اچوئ. ځکه قرآن کې الله تعالی فرمایي فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیة من عند الله مبارکا طیبة. یعنی کله چې تاسو کورونو ته داخلیږئ نو سلام اچوئ. څوک وایي؟ الله تعالی قرآن کې وایي فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. ای مؤمنانو مسلمانانو کله چې کور ته ننوځئ نو په خپل کور اهل و عیال باندې سلام اچوئ. دا یوه تحفه ده، یوه تخیه ده د الله تعالی د طرف نه چې تاسو باندې دا ډېره مبارکه تحفه ده ستاسو دپاره. نو محترمو دا وظیفه ډېره زیاته مبارکه ده. حدیث مبارک کې راځي د دې وظیفې یو درې طریقه کار علما بیانوي. بعضې علما وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته چې کور ته ننوځي یو فیره سورت اخلاص، یو فیره په نبي علیه السلام باندې درود شریف ووایه. بعضې علما فرمایي چې سلام دې واچو نو درې فیرې به سورت اخلاص ووایې او یو فیره به په نبي کریم علیه السلام باندې درود شریف ولولې. سورت اخلاص د هغې څومره فضایل دي. یو فیره سورت اخلاص ته وویل الله تعالی تا ته د قرآن عظیم الشان د ختم ثواب درکوي. نو محترمو دا د خپلې زندګۍ معمول ساز کوي او مه شرمېږئ زموږ پښتنو ورونو
تاسو په دې باندې مشرمېږئ زموږ پښتانه رونه چې کوم دي هغوی شرم مخصوصوي نه روژانه شرم مه مخصوصوه چې ستا رب هغه رب چې زه او ته یې پیدا کړي یو ستا هغه رب چې هغه د جهان ته پیغمبري ورکړې وه دومره فضیلت او برکت یې ورکړی و ستا هغه رب په قرآن کې وایي ای مؤمنه چې کور ته داخلېږي نو سلام اچوه دې کې ستا لپاره برکت دی ستا لپاره تحفه ده ستا لپاره پکې غریبي ختمېږي فقري ختمېږي او نبي علیه الصلاة والسلام هم فرمایي چې دا یو تحفه زه خپل امت له ورکوم نو ډېره مبارکه وظیفه ده دا وکئ او څومره محترم مسلمانان وظیفه په وړومبي ځل اوري هغوی ته خواست دا دی چې چینل سبسکرایب کړي او الله م خوشحاله آباد ساته الله م د غمونو وفتونو نه وساته الله م د زندګۍ ټولې خوشحالۍ سره زموږ نصیب کا جزاکم الله خیره